معزز و محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د الله الصمد وظیفه ده. دا داسې پاورفل نوم دی محترم مسلمانانو، د هغې رب العالمین نوم دی، کوم رب چې په اسمانونو باندې استوا ده، په خپل عرش مولا باندې استوا دی. محترم مسلمانانو، دا په ذهن کې دا خبر راځي چې کرسي د یو د الله تعالی کرسي ده، یو د الله تعالی عرش دی. محترم مسلمانانو، علما کرام فرمایي چې الله جل شانه په خپو کې چې دی هغه کرسي ده او الله جل شانه په خپل عرش باندې استوا دی. نو محترمو، دا د هغې رب د هغې مالک وظیفه ده کوم چې په اسمانونو باندې او په عرش مولا باندې استوا دی. نو کوم مسلمانان چې ډېر زیات پریشان حاله وي، پریشانۍ نه پوره کیږي، پریشانۍ نه ختمیږي، مصیبتونه ورځ تر ورځه سیوا کیږي، غمونه یې هر څنګه د خاوند د سیړه پریشاني، د ښځې د سیړه پریشاني، د بچو د سیړه پریشاني، د قرضونو معاملې محترمو، دغه رنګې د بیمارو معاملې، دغه رنګې د نکاح او د محبت دپاره وي. څومره چې ستاسو حاجات دي په دنیا کې، که هغه واړه وي او که هغه لوی وي، که هغه پټ وي او که ښکاره وي، که نږدې وي او که لرې وي، که سمندرفار وي او که نږدې، محترمو ټول په ټوله حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. نن د الله الصمد لفظ مبارک لفظ دی، اسم اعظم دی، د رب نوم دی. او صمد تاسو ته پته ده چې دې نوم دی بې نیازه چاته الله تعالی ورکوي، چاته نه ورکوي. نو په دې موږ خفګان نه کوو چې موږ ته الله تعالی ولې نه راکوي، ځکه په ولې نه راکولو کې الله تعالی بې خفه کېږي. دا به وایي چې الله تعالی به راکوي، دې کار کې زما خیر به وي، دې کار کې به خیر الله، خو دې کار کې مې خیر یې ته یې راکړه، خو خیر پکې نه الله زه نه خفه کېږم، الله زه شکر ګزار یم. نن موږ کې شکري ده، ناشکري ډېر غټ مرض دی، ډېره غټه فلسفه ده محترمو. شکر ګزاري ځان کې پیدا کوي. کله چې انسان شکر ګزاره شي که نه، په لږ شان عمل باندې الله تعالی د عبادت قبلوي، د ده الله تعالی ورکړه کوي، د ده حاجتونه پوره کوي، مشکلات یې اسانوي. او چې دغې شکر ګزاري پیدا شوه، که ناشکري پیدا شوه، نو محترمو بیا معامله خرابه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو، درنو خویندو، هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغه ټولو مسافرو له الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. دغه مسافر د الله تعالی په ډکو منګولو خپلو کورونو ته راوستلی کړي. کم نارینه یا زنانه چې زموږ ویډیوګانې ګوري بهر ملکونو کې دي، هر ځای کې چې الله جل شانه دوی ټول شرعي حاجتونه پوره کړي. او ډېر خلک افغانستان نه کتلی کېږي، د امریکې نه وغیره نه، د UK نه. الله تعالی دغې مسافرو له دغې پښتنو له هم د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي چې دومره زموږ سره عقیدت محبت لري. الله تعالی دې تاسو سره محبت او عقیدت لري. الله تعالی دې ستاسو حاجتونه په دې مبارکه وظیفه باندې پوره کړي. محترمو سامعینو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته بهترینه پاورفل، د الله جل شانه د مبارک نوم، یو د الله تعالی ذاتي نوم دی الله. یو د الله جل شانه صفاتي نوم دی صمد، دا د الله جل شانه صفاتي نوم دی. الله الصمد، ای الله ته بې نیازه ذات مالک الله کو ماته دا حاجت راکړې، ستا په خزانو کې پوچس کې کمی هم نه راځي الله. نو زما د دې حاجت نه الله ما خلاص کړي، او الله ما د په خپل فضل او کرم سره د حاجت مالک کړي. مالک الله د قرضونو نه مې خلاص کړي، الله د بیمارو نه مې خلاص کړي، الله زما د کورنۍ مسله ختمه کړي، الله زما فلانکۍ مسله ختمه کړي. ټولې مسلې الله تعالی ته یوه مسله خپل یو حاجت په ګوته کوئ. الله تعالی په دې خوشحالیږي. یو انسان باچا له لاړ شي، وزیر له لاړ شي، نو هر څه له لاړ شي، خو هغه د هغه نه بیزاره شي، بار ترې غواړي. الله تعالی په دې بار غوښتو خوشحالیږي. الله په دې بار غوښتو باندې انسان له ډېره ورکړه ورکوي. نو محترم مسلمانانو، نن یو دغه بهترینه وظیفه ده الله الصمد، یو خو د جمعې مبارکه ورځ هم ده، نو دا ډېر مبارک عمل دی، مبارکه ورځ ده. نو انشاءالله دا مبارک عمل وکړئ. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو، یو خو د جمعې مونځ چې کله وشي، د هغې نه پس بیا کوئ، د مازدیګر ماښام ماسخوتن 4 مونځونو نه پس به دا وظیفه کوئ. د جمعې په ورځ خو بیا چې کله اذانونه شروع شي که نه، بانګ ورته موږ وایو اذان، نو د هغې نه به دا وظیفه شروع کړئ، تر د مونځ ختمېدو پورې بیا هم کوئ. نارینه به یې په جومات کې کوي او زنانه به یې په کورونو کې کوي. خو چې کله امام خطبې ته وخېږي، 2 خطبو منځ کې چې کومه هغه ناسته وي، دغې وخت کې دعا قبلي. کله اقامت شروع شي او امام ولاړې، ټول خلک ولاړې، اقامت شروع شي، دغه وخت کې الله الصمد، الله دا حاجت مې دی، الله الصمد، الله دا حاجت مې دی، الله الصمد، الله دا حاجت مې دی. صحیح شوه. بیا به د مازدیګر د مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ او 1111 پورې به الله الصمد
الله الصمد الله الصمد مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف وایي. ماښام مونږ نه پس بیا 1111 پیرې الله الصمد الله الصمد مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف. ماسخوتن مونږ نه پس بیا الله الصمد الله الصمد الله الصمد 1111 پیرې مخکې وروسته درود شریف. انشاءالله محترمو سامعینو په ما ډېرو ګرانو عزتمندو مسلمانانو خویندرونو دا څلور ټیمه چې تېرېږي انشاءالله الله جل شانه به تاسو حاجت پوره کړی، ستاسو مشکلات به الله تعالی اسان کړی وي. الله تعالی نه امیدي مه کوئ. نه امیدي انسان تباه کوي، نه امیدي انسان غرق کوي، نه امیدي د الله تعالی د ذات نه مه کوئ، نه امیدي د انسان نه شروع کړو. انسان ته چې څوک لاس نیسي دا انسان خساره کوي. څوک چې رب ته لاس نیسي رب په دې خوشحالېږي، مالک په دې ورکړه کوي انسان ته. لہذا دا ټول مسایل چې سره 5 وخته مونځ کول صرف د جمعې د مونځ دپاره ځان عادتي نه جوړو چې بس جمعې مونځ راشي او جانماز مې په ترخ کې نیولی جومات ته روان یم. نه، هر مونځ فرض په انسان باندې فرض دی. مسلمان دی، نارینه دی، بالغ دی، عاقل دی.